وخت مو پریس کلب مخې ته کومه احتجاجي درنه روانه دی هغې کې موجود یو. نن څلورمه ورځ دی چې کوم احتجاجي درنه دی هغه پریس کلب مخې ته ناسته دی، احتجاج کوي، په زرهاو کسان دغه کې شرکت کوي. رمضان مبارک میاشتې په باوجود او ساړه په باوجود هلته خلک راځي خپل حقوقو دپاره چې کوم دی هغه ناست دي او احتجاجي مظاهره کوي. د دوی څه مطالبات دي او دا درنه به کوم ټیمه پورې جاري وي او دا درنه ویلې یعنی دوره محدوده کړې ده، اوسه پورې وسیع نه دی شوي. څه د درنې کوم منتظمین دي هغو سره خبرې وکړو چې دې حوالې سره هغوی څه وایي. الرحمن الرحیم. کله چې یو قوم دوره زیات ته واچوي چې هغوی د مایوسۍ حد تمام شي او د هر یوې حربې نه وروسته هغوی ته بنیادي انساني حقوق نه میلاویږي، مجبوراً بیا هغه خلک احتجاج ته راوځي، هغه بغاوت ته راوځي. دا شکر دی چې پرچنار اوسېدوني تعلیم یافته او مهذب خلک دي. هغوی د مهذب شپن یا ټولو نه غوټو بنیاد دا دی، دلیل یې دا دی چې اوسه پورې دوره زیاتو تکلیفاتو باوجود، دوره جنازو اوچتولو باوجود، دوره کورو کې الوږو تندو د دوایو نه شپنې واجې نه مشکلاتو باوجود دلته بغاوت عنصر نشته، فقط احتجاج دی. دا احتجاج چې د لیارو خلصولو، بېګناه قیدیانو رهایۍ او کوم لوټ مار شوی دی د لوټېرو ته سزا ورکولو او د معاوضې اخیستلو پورې به انشاءالله جاري وي. دا احتجاج ساړه او روژې باوجود خلک روژې کورو کې ساتي. دلته څه د کوم خلک ناست دي دوی بنیادی مطالبه دا دی چې څو پورې متحق نه دی میلاو. یه کور و مرگ نه بهتر دی چې انسان بهر احتجاج کې یا سرکو کې یا گلیسه یا چی سوی مړ شي، دا به ډېر بهتر وي. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې درنه چونکه پټرول او نور ضروریات زندگی چې کوم دي هغه بالکل نشونه برابر دي، دی وجې نه رسایي خلکو لږه کمزوري دی. بهرحال مو د درنې ترتیب داسې جوړ کړی دی چې ډېر زیات هجوم نه ساتلو باندې مو اکتفا کړي دی. که چیرې مو ته ضرورت شو نو مو انشاءالله بیا به اعلان کوو، نو مو به تعداد هم زیات وي. چونکې مو مطالبات داسې نوعیت لري چې څلورو میاشتو نه مسلسل مو علاقه محاصرې کې دی او مو ډېر زیات مشکلات او پریشانیو سره روبرو یو. ټولو نه غوټه مسله مو تعلیمي معیار مکمل زیرو طرف ته روان دی او د مو مریضانو حالات هم ډېر پریشان کن حالات دی. مو اسپتال یا BHU څومره دي هغه ویران دي، مو نور بازار ویران پروت دی. شهر رمضان دی، کسا دی حالاتو کې د مسلمانو ملکونو بقاعده خپل پیکیجز وي، هغو علاقو کې هم چې هلته د زندگی رونق بالکل بحال وي. نو مو چونکې د دنیا کې غزه هغه سره سترګې که وغړی مو غزه نه بدتر حال دی، هغه باوجود پاکستان ریاست مونه غافل دی او مو هیڅ قسم ته درد او د مو صدا هیڅ قسم ته شنوایی نه کیږي. نو مو دی وجې نه مجبور یو چې شهر رمضان کې راوتلی یو. که مو مطالبې تسلسل سره قبولې نه شوې، پوره نه شوې، نو مو کیدای شي سټوډنټ ته هم کال ویرکو و اندسې وړو بچیو ته کال ویرکو او تعلیمي ادارو ته یونیورسټیز کالجز دا ټولو ته کال ویرکو او مو درنه مزید بړاو کو او مو د خپل حق دپاره آواز بلند کو.